خبر میں کلا کلا او کلا اخلانو رنزور سڑیم او چی دعا در تکوما ټولې دنیا ته ورسو الحمدلله مونږ خو الله پاک معذوره پیدا کړلستو زمونږ په دې په هره خبره د الله تعالی نه ډېر شکر ادا کوو الله تعالی پر دې خلکو باندې یو ناز کوي کوم چې تاسو غوندې خلک دي تاسو به پخلا کوي تاسو به داسې پخلا کوي چې ما نه مخه به کېږه او تاسو به ګیله کوئ نو دغه ورځ ارمان ده چې زه الله تعالی ما پخلا کړي خبر میں کلا او کلا زما غم خو ډېر کم دی دنیا کې څومره ډېر غم دی زما غم خو ډېر کم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شاهد خان شاهدم د پریاد ټي وی نه دا مهال د باجوړ پهار کې دفتر انجمن معذوران کم چې د باجوړ پهار کې دی او دغه معذورانو خدمت کوي داغي څنګه تراغلی دغه سره به خبره اترم کو زمونږ سره اوسې راځي مخکې. السلام عليكم يا حاج براش. السلام عليكم. السلام عليكم. صدر صاحب څنګه؟ ډېره مهرباني ډېره شکریا. مننه. صدر صاحب زه خو د ډېر وخت نه وم ستاسو پیج کتلو ډېر خوشاله وم او داد هم در کوم چې په دې وخت کې تاسو خپل معذور او دغه احساس پتا کې سوکشته دی چې کم خلک بے وسه دي معذور دي داغي د پاره تاسو کوم حل زلې کوي کم تکلیفات چته وي خو صرف دغه معلومات تر لاسه کوم د اداره خو ماشاءالله ما وکتله چیرې په کم لیول کار کوي څومره مشکلات دي تاسو ته دي کې تاسو سره حکومت سپورټر دی په کومه طریقه دا کار کوي. ډېره مهرباني شاهد خان. لاول خو ته هر کله وم مننه او داسې نر صحافین چې صحافت څه ته وي او په هغه باندې کار کوي یقینا زم چې زه دا غسر د زړه خبرې وکم تاسو شکریا ادا کوم چې زمونږ د غریبي خاورې ده د قبایلو ته د پسمانده خلک او ستا باجوړ ته راټور او بیا په باجوړ کې د داسې خلکو خواله چې یقینا په معاشره کې ډېر کمزوري او ډېر رستو پاتې دي وایي د تورو سترګو شونډو سرو سندرې څنګه ووایم د غونډې ځنې او سره ننګو سندرې څنګه ووایم چې مې د قام بچي په سړک پراته خیر غواړي زه د لیمنو لوپټو سندرې څنګه ووایم او زما په ښار کې هر څه ښه ښکاره چلیږي د پټو پټو اشارو سندرې څنګه ووایم. یقینا شاهد بای زما څه دغه الفاظ نشته هغه ټکي نشته چې زه تاسو ته ووایم خو زما په خیال باندې چې تاسو به دا مقوم ګورئ او تاسو به تیګام استئ او دا میشن چې موږ راټینګ کړی دی دا واش چې موږ راټینګ کړی دی او د سار نه راشو د مازیګره پورې ډیوټي کوو د دې اصل وجه دا ده چې موږ د غربت نه خبري موږ د معذورۍ نه خبري موږ په خپل بیوسه خلک موږ په خپل معذوره خلک او موږ ته د خپل زړه د خپل ضرورتونو پته ده ذکر راغلی او د دې خلکو आवाज پورته کوو او د دې خلکو دا چغه پورته کوو او الحمدلله دا په داوی سره و چې کم کار د زړه نه کنه و هغه الله وجود ورکي هغه الله طاقت ورکي او هغه الله رب العزت او کوي هغه کار زما مرګري به ته ټول ګوري په سیکلو کې ناشتي دوانه خپې پسې نشته د دوانه سترګونه نه محروم دي او نن الحمدلله د باجوړ د خاورې خدمت کوي د باجوړ د قوم خدمت کوي او نن نه د روزانه په نسبت واته کاله د زما سمرګری زما مرګری تا وکتل دوانه خپې نشته قسم په خدای په دسې غرونو کې خيږي چې آلته زنهار مل انسان خېجوم هغه به نیمه غنټه پورته ګوري چې بده به څنګه خېجم څنګه برا کوسېګم خو چې کله د دیو جذبه ده دیو غمینه ده دیو غواز ده نه الحمدلله په هغه خطو کې موږ ته هیڅ مشکل نه
موږ داسې په خوشحالۍ باندې ځو لکه عمرې له چې ځو یا مکې له ځو یا حج له ځو یا جومات له ځو یو فریضه جمع ادا کوو یو داسې فریضه ادا کوو چې هغه د الله طرفه په موږ فرضي یقینا دغه شانته موږ خوشحالېږو د دې خلکو په خوشحالۍ باندې د دې خلکو په خدمت باندې د دې خلکو دغه تاسو به کتي زمونږ خواته د سار نه و کومه خور راځي په دې پسې به ضرور خپنئ کوم رور راځي دا به ضرور یا د دواړو سترګو یا د دواړو خپو نه زه اکثر په بازار کې روان یم منات ګلي بازار کې په ښار بازار کې په ما پسې لیوني نارې و یو صدر صاحب څوک ساواز زه ډېر زیات خوشحاله شم زه وایم یا الله دا ستا شکر دی چې په دې بازار کې لیوني او معذوران صرف ما پیژني او دې خلکو زما سره مینه ده او ما له غاړه راکوي نو ستاسو شکریا ادا کوم باجوړ ته په راتګ بیا زمونږ دفتر ته په راتلو باندې یقینا زما سره داسې سال پات داسې ټکي نشته دی چې زه به ستاسو شکریا ادا کوم خو کار خاص دې ته وایي او صحافت دقه ته وایي چې کم خلک د حق حقداري کم خلک د اواز حقداري کم خلک چاته په ذهن کې کېنولو حقداري دا کو څنګه په ما باندې امتحان دی کنه او زما په ژوند امتحان دی زما په نسل او زما په بچو امتحان دی دغه شانته په دې روغو خلکو امتحان دی دا الله رب العزت په خزانو کې د خپو کمې نشته الته د سترګو کمې نشته الته د لاسونو کمې نشته هغه ډیر لوی باچا دی خو الله رب العزت په دې روغو په موږ باندې امتحان راوسته موږ یو ته معذوره کړي دی را ته روغ کړي صحتمند کړي دا خو د الله رب العزت دا مطلب دی چې دا خلک د دې خلکو سره بیا کوي اصل کې بختور صاحب دا کم کار چې تاسو کوی دا چې الله تعالی تاسو نالي کنه د باجور په دې خار کې ډېر نوابان وي ډېر بچان بم تیر شي ډېر غټ غټ هستی په پرتی اوسم خدایي نه الله نالي دا د الله یو تحفه ده دا کم کار چې تاسو نه الله لینو یقینا د دې قابل به تاسو دا یو ډېر عظیم کار دی ځکه یو معذوره یو بے وسه یو بے سهارا داغه درد خپلول داغه درد په خپل ځړ کې ځای کول دا دار چا د وس کار نه او دا صلاحیت تاسو له استاد ټیم له الله تعالی ورکړي نو په دې ځتا استاد در کوم په هر در باندې کوم چې زما په سیمه کې داسې ځوانان شته چې هغه خپل یقینا ډیسیبل دي د بل درد په سینه کې لري دا زما غونته کې د ځوانانو کار نه دی دا موقع الله تعالی هر انسان له نور کې او نه داسې ازمایش په هر انسان کېږي نو یقینا دا ستاسو د پاره د فخر خبره ده چې ستاسو نه الله تعالی دومره غټ کار لري دا ستاسو د پاره صدقه جاریه هم ده شاهد بای مثالونه خو ډیر دي او داسې مثالونه نو چې متلې زمونږ په خپل ژوند کې په موږ باندې رااله موږ ولیدو یقینا زه د خپل مرګور ته په خپل خبرو کې وم ماله به خوب نه راتو اوس چې زه کوم کار د ورځې ونه کوم سار رونه وزم د ماښام پورې خدمت د دې خلکو ونه کوم یقینا زه په هغه ورځ خپیم چې زمانه په زول تېره شوه او الله ډېر لوی باچا ځکه دی چې یوه بدکاره زنانه هغه په لار روانه ده یوه پیشو ییني یوه سپی ییني او هغه تږې شوې ده په هغه ځای کې یو کوی دی او هغه د خپلې لوپټې نه د خپل زړوکي نه داسې مدد اخلي چې هغه سپی ته د هغه کوی نه اوبه راوباسي په هغه وخت د نبي وحی راځي چې دا زنانه ما وبخله وجه څه ده چې د هغې هغه مینه د الله د مخلوق څخه پیدا شوه هغه لن کې یو زناور دی په دوله د انسانیت مینه ورکړه په هغه وجه د الله لکه ته ګورې غټې غټې استانې تېرې شوي دي غټ غټې قربانیان خلک کړي دي خو په دنیا به ورته زیری د جنت نه میلاو او یوې بدکارې زنانه ته په یو ګوټ اوبو میلاویږي ته پوهه داسې چې الله رب العزت په انسانیت ډېر سخت خفه کېږي او الله رب العزت چې څه زناور پیدا کړي څه زناور چې هغو کې روح هرتلی دی نو ته پوهه داسې چې په دې الله ډېر سخت دغه د وجې نه موږ چې دا خدمت وکړو او دا کار وکړو زما په خدای قسم موږ له خوب هم راشي او موږ په مرګ ډاډه شو په ایمان په مرګ موږ کوم مرګ راشي هم خیر دی موږ په هغه دنیا کې د خپل وس مطابق هغه زمونږ چې کم د وسې کار دی زمونږ د حصې چې کم کار دی ان شاء الله تعالی هغه موږ کلی دی او برپور هم د الله سره وعده ده د اخرنۍ سلګۍ پورې چې دا به کو د خیره قدرمنو دا ځوان تحسین خان به تاسو یقینا ډېر ښه پیژنئ چې د دې معذورو دپاره همیشه د په خپل پیج اواز چوتئ صحافت کوي اواز چوتئ د معذورو د احساس خدا خلق په زړه کې احساس لري او کم زړه کې چې احساس شي نو هغه الله تعالی ته نږدې وي تحسین صاحب په پروګرام کې ارتار کړل السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه شاهد صاحب الله دې ژوند درکړي الله دې عزت درکړي چې زمونږ د کمزوري طبقه خو راشي زمونږ आवाज راټو ته وي زمونږ ملګرتیا کوي یو جهان مننه
تحسین صاحب زما د ډیر وخت نه خواهش تاسو سره خو الله تعالی به اوس نصیب لیکلو ځکه کم کار چې تاسو کوئ نو دا بل څوک نشي کولی موږ هم په سوشل میډیا یو اصلاحي کار زه کوم خو تاسو کار ته نه رسي ځکه چې تاسو په کوم حالاتو کې کوئ نو تاسو د کمال خلک یې تاسو نه الله تعالی رضا دی ځکه چې الله تعالی تاسو نه داسې کار علي په داسې حالاتو کې نو تاسو زموږ په کار کې ډېر پرخ دی موږ تم دوا کوي تاسو دوا قبلي چې الله تعالی موږ هم داسې نیک کارونه والي ان شاء الله شاید صاحب اصل د سیدا و چې د بل په درد درمن چې درد هغه دی او په خپل درد خو زناور هم خپويږي د خپل درد خو بيزي او ګړې او مطلب زناور دم بدلېږي خو انسانيت دي ته و چې کله په بل باندې درد او ته محسوس کی چې د پلانکی کې بدري زغ درک نه دی بیګاش په وڅنګ تیر شوی زما په دې چا په چل کې د پلانکی معذوره دی د پلار بیل کله دی اور بیل کله دی د بچی دی واده دی ژوند دی زما په لخوا ارمانونه دی تمناګانی دي خو دې له خوم څه غواړي راشه دام وګوره څنګه تر دوا خبره وکړه شاید څه بدتا شنن راغلی وي دا کم کار کوي زمونږ आवाज نړۍ تر رسوي زمونږ د باجوړ आवाज رسوي چې باجوړ کې څومره مازوري ده څومره غربت ده یو پرایویټ تنظیم لګی دی او هغه کور کوي اگر د خلکو مسائل دل کول کوشش کوي عام مسلمانان ولی نشي کولای نو بالکل ستاره سبدي کې پوره صرف زمونږ د وګان رسدي مهرباني قدرمن څه مشکلات دي د وخت کې کوم ګورو زه به خبرو کوم چې ما د زیات تر جالي پیران ټارګټ کوم ما ډیر داسې خلک ولیدل چې یو نیم لاک 2 لاک 3 لاک روپۍ په تعویز ورکړي خو کوته ورته وی چې دلته جمعه جوړیږي مدرسه نو 10 روپۍ نه ورکړي کچره د جمعه د استاد د میاشتې 500 روپۍ راټولېږي هغه نه ورکړي که د یو معذوره خبره راشي د یو بېوسه خبره راشي دا خلک یې نه ورکړي او د جعلي پیر دپاره په تعویز یقین وکړه ما سره د وټساپ کې پرسنل میسیجونه پراته دي 3 لاک 4 لاک روپۍ پرونه د ستاسو په دې باجوړ کې یو مرګري خبره کوله چې په دې اسنابدا سین کې یو پیر دی او زما د مور ټیکټ په 4 لاک روپۍ کړه که سو یاد کې 15000 روپۍ پکې کمی دي زما مور جنت 15000 روپۍ منې دي برابر کړي خو بار کې زبدا خبرو کوم چې جنت کګټي د دې بیوسه خلکو سره ودرېږي کوشش وکړي د دې دارو سره د خپل هم معذوران دي دا معذوره هم پزړه کې خواهش لري دویم کم چې نابینه دي دویم دا درد لري چې کاش موږ د دنیا لیدلې وي کم چې په خپل معذوره دي دویم دا درد لري چې کاش موږ په دې خپل ګرځېدلې وي زمونږ سره مې شرط وي بنگله وي گاړه وي کور وي بچان وي خو نه دا د الله تعالی تر طرفه یو امتحان دی په دې خلکو او دغه د پاره ته باجوړ په سیمه باندې دا یو تنظیم دی او الله تعالی دې ته هغه ځوانان رئیس دي چې احساس لري پزړه کې احساس په ډیرو کمو خلکو کې یقینا تاسو به هم کتلی دا احساس مندي چې څه مشکلات دي تاسو ته هغه وای کم کتون کې چې وزداري تاسو سره کومک کول غواړي خپل نمبر هم په سکرین وای زما ورکم ډیره مهرباني شاهد صاحب ډیره مننه څنګه تا خبره وکړه چیرې خلک خپل مسائل حل کول له جالي پیرانو لزیو 4-5 لک روپۍ ورکړي او د جنت ټیکټ په دنیا کې خلکو ته ورکړي د جالي پیرانو نو څنګه تا وختي ویل حقیقت د شاعر وای کده زلوي د کعبه د جوړولو کده زلوي د کعبه د جوړولو د معذوره انسان زړه جوړ کا کعبه ده زما په خیال دین بل غټ جمعات کم کې دی شي بل کم غټه کعبه کې دی شي او د ابراهيم کعبه بدا کعبه بهتر وي څوک چې جوړه کی کعبه د چا د زړه لکه منګه او الله پاک په خپل وای چې کعبه شل زل روانه کنه په چا زړه روان کی د چا زړه ودر دی او د چا زړه دوک ور کی د یو معذوره د یو مظلوم د یو بیوسه د کعبه نه ډیر خبر کېږم نو څنګه تا خبره وکړه حقیقت دې زم کړ چا مسلې دي او ستونزې یو دانه حل کیږي دا د ټرای وي کې زه ته پورنټي صدا خبره کوم ضروري نه چې مال دی راکې خو په چم گاون کې دا یو به وسه د کسوګوري چې داغي د رزق درک نه لګي او داغي په ژوند کې لګ بدلون راولي اغله دې مړه ماقام یو ترړه وړي یو ترړه ورجی دی وړي یو ډبه غوړي دی وړي او داغه د بچو احوال دی والی چې دا مسلې تو ګورې چې خلکی کنه خلکی څنګه تاسو موږ د مسلو خبره وکړه زموږ خو شاید صاحب باجول دی او پزیل باجول کې پټوله پاټه کې چون کې مزوري سیوا ته پتر چې موږ باندې د اف سی آر او موږ بالا غیر شمارل کېدلو موږ باندې د بارود او د مواد او د دماکي و غیره رااله نو زموږ برګډیر د ځوانان معذور شو چې هغه ډیر ینګ کسان دي دا غیر تعلیم وغیره دا مخامخ خلکو ګوره دا زموږ ملګری دی په دماکه کې کېدل د سپانل کارت لامه شوی دا د مطلب دا د خپل ډیسیبل دي مفلوج دي د څه باجوړ کې زما په زرګونو خلکو
معذور دي او غریبانان دلته کې دفتر ته راځي او موږ ته څوک وایي چې موږ ته وکړي چې روزګار راکړي څوک چې زما بچی نه هر دی هغې ته ماهانه وظیفه راکړي څوک چې ما د سلایي ماشین راکړي څوک انټوک راکړي څوک ویلچیر راکړي چونکې شاید صاحب تاسو ته پته وي چې دا زموږ پرایویټ ارګنایزیشن دی دې تر سرکار نه سپنډینګ نه کیږي او دا سرکاري نه دی نو موږ به ډونرز ګورو دا سرمایدار خلک ګورو چې هغې زموږ څه کولی شي هغې موږ ته انټوکونه والي موږ ته ویلچیر والي یا موږ هغې ته خلک ورپګوته کړو چې هغې له روزګارونه ورکړو یا دلته موږ ته نورې داسې مسلې چې هغه زموږ سره رابطه وکړي او هغه ته دا مسله ده او بیا هغه خلک که اعتماد او دغه غواړي نو بالکل د هغې ډېټه زموږ سره 100 کاله بعد موجود دی او 1000 کاله بعد زموږ سره موجود دی چې پلانکي پیسې کم تر براغلي مو په کم مت کې لګولې دي زموږ الحمدلله زه بذات خود زما ورونه دي دا خانجي الحمدلله درونه په بار ملک دي سره په سرکاري جاب باندې دي لکه خپل د ضرورت به زماني چې دفتر تراشم زه غوښتنه وکم بلکې د میش کې زه معلومه سره سمسار خبره کوله بلکې پر هفته کې دا ډیسکسینګ مونږ کوو چې په میش کې زموږ 30-50 روپۍ د خپل جب نه د روټۍ او د تیلو لګي بیا به اکثر سي معذور هم راشي چې زما سي ټیکټ نشته زما ضرورت دی نو 250 روپۍ کې جب نه مغیله ورکو مم کې د جب نه لګي ورکو پکې خو څنګه چې تا شاید سی ول ستاد چینل په ساتت سا کدا سي ډونر زی دا سي خلک چې زمونږ تنظیم سپورټ کول غواړي او د خار څه کول غواړي او د انسانيت لپاره څه کول غواړي نو بالکل زمونږ ضلع باجوړ خار د ټي ام دفتر سره زمونږ دفتر دی د انجمن بهاري مزدورانو په نوم باندې دی او زمونږ کانټیکټ نمبر هم شته تاسو به شیر کو تاسو وسکرین باندې ورګي مهرباني قدرمنو تاسو د دې خبره واورېدلې خدای یو خبره ښکارا خبره چې انسانیت بچ کول دي زمون کار د انسانیت سره د همدردۍ سره دی په دې سیمه ز خپل چراله ماو قتل پر دفتر کې ډېر مزدوران ماو قتل خو دوی سره د ویلچیر ډېر زیات کمې دی ځکه دلته دوی وی چې کم سے کم د 18000 نه باو 21000 پورې مزدوران دي او دفتر چې کم دی نو دی کې دومره د دې سره ډونیشن نه کیږي چې دغه مزدورانو ته دوی ورسي زیاتره مزدوران چې کم راځي خپل کریانه مو لګي او دوی په خپای چې بار بار مرزه چې سره شي موږ به تاسو ته خپل کال وګو نو زما د ویډیو مقصد دا دی د دې आवाज د پورته کولو چې د دې خلکو سره مرسته وکړي که خپل راځي که په دوی تاسو یقین او پیسې ورته را لګي زویم که یو پاکستاني لس روپۍ په میاشت کې دوی ته راولېږي نو ان شاء الله د باجوړ د پاټه چې څومره مزدوران دي ان شاء الله د دوی ژوندۍ او مستقبل په جوړې دي شو دا مو ته کول شو کما او تا لس روپۍ کومک د دوی سره کو نو دغه مازور ژوندۍ په بدلې دي په دې کې ډېر خلک داسیم دي او بل دوی خپل کردار ادا کوي چې دا څومره مازور دي دوی د خیر نه منې کړی دي دا مزدوران د باجوړ په سیمه خیر نه غواړي نو دا د دې لپاره ډېره د فخر خبره ده که زمونږ مردان وګوري که زمونږ پیښور وګوري که زمونږ پنډۍ وګوري روغ خلک خیر غواړي خو شکر الحمدلله د باجوړ په خاوره دی خلکو دغه معذوره رئیس دی خپل طرف ته خپل تنظیم طرف ته غي سره کومک کم کوي او غیله حوصله ور کوي چیرې تاسو کول شي ټریننګ ور کوي دا غینه مختلف کارونه اخلي تربیت ور کوي نو دا ډیره د فخر خبره ده کول شو ما او تا دغه معذورو په ژوند کې تبدیلی راوستلو د پاره کما او تا لس روپۍ د دې سره کومک وکړو ان شاء الله دغه مزدورانو جون به جوړ شي د دې سره ما شهید خان شیل اجازه راکړي د الله پامان